شریف مبارکه ستاسو مخ کې بیان کول غواړم. درود شریف په پیغمبر علیہ السلام دا د الله ذوالجلال د طرف نه مسلمان ته یو حکم دی. رب العالمین په دغه آیت کې چې ما ووی فرمایي چې زه او زما فرشتې په نبی علیہ السلام باندې درود وایو. اے د ایمان خاوندانو تاسو هم پې درود ووایئ. دا د نبی علیہ السلام یو خصوصیت دی او د پیغمبر علیہ السلام یو ځان له لوی شان دی. چرتم د یو پیغمبر متعلق الله داسې نه دی ویلی چې دا کار د پیغمبر متعلق زم کوم او بندگانو تاسو یې وکئ. چرته نشته. د آدم علیہ السلام نه تر عیسی علیہ السلام پورې تقریبا کم و بیش 1,40,000 پیغمبران تیر شوي دي. د یو پیغمبر متعلق داسې نه دی راغلی چې دې پیغمبر سره زم داسې عمل کوم او تاسو وکئ. صرف د نبی علیہ السلام متعلق الله فرمائی کہ زم پہ درود ویم، زما فرشتیم پہ درود وی او تاسم پہ وائے. دا لوی شان دی د نبی علیہ السلام. و حدیث پاک کی راضی چے یوزل نبی علیہ السلام مبارک پریشان ہو. جبریل علیہ السلام ورتراغے وید اللہ رسول ازا اللہ رو لے گلم کہ ته پریشان ہے، ته خپے تاله یو خوشخبری او زیر درکو. څوک چې پتا یو ځل درود ووایي، یو ځل الله به په دغه انسان 10 رحمتونه نازل کی، 10 به الله گناهونه معاف کی، 10 به ول رب العالمین نیکی ولیکي، 10 بے اللہ پا جنت کے درجے بلند کی. 10 رحمتنا، 10 نیکے، 10 درجے اور 10 بہت رب العالمین گناہونا معاف کی. دا اغا انسان چی سوک یوزل پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باندے درود ہوئی. نبی علیہ السلام مبارک خوشحال شو چې ګوره ما باندې څوک درود وی الله په دومره خوشحالیږي، خدا د الله ما سره مینه ده. نو جبریل علیہ السلام ورته وی چې الله فرمایي چې اوس خوشحاله شوې که نه؟ وی او خوشحاله شو، قد رضیت، اوس خوشحاله شو. نو د درود شریف د برکت نه چې څوک یو ځلم په نبی علیہ السلام ووی، رب العالمین 10 نیکی ورکوي، 10 ګناهونه، 10 برکتونه، 10 درجې بلندی، 10 رحمتونه نازلی. دا د درود شریف فایده شوه. یو بل حدیث پاک کې راځي چې ان لله ملائکة سیاحین فی الارض، د الله فرشتي دی او په دې مخ د ځمکه لګیا دي چکرې لګی. یبلغونی عن امتی السلام، چې کوم ځای کې څوک په پیغمبر علیہ السلام درود و سلام وی هغه فرشتې اخلي او نبی علیہ السلام ته رسوي. د دې فرشتو ډیوټیم دغه ده، بل کار یې نشته. خو چې د چا د خولې نه مغید درود شریف واوري بس فوراً یې واخلي او نبی علیہ السلام ته ورسوي. او په یو بل حدیث پاک کې راځي چې من صلی علی عند قبری سمعته، د قبر خوا کې چې په ما څوکم درود وایي اورم، مخامخ چې ما ته ودرېږي. او په دې زمونږ د اهل سنت والجماعت د ټولو علماء اتفاق دی چې څوکم د نبی علیہ السلام د مبارک قبر سره ودرېږي او په پیغمبر علیہ السلام درود وایي، سلام وایي، نبی علیہ السلام یې اوري، جواب یې ورکوي. یو لوی بزرگ تیر شوی دی مولانا جامی رحمت اللہ علیہ، صوفی شاعرو، او یو کتاب هغه زمونږ لیکلی دی، زمونږ د طالبانو کې ډېر مشهور کتاب دی، شرح جامی، شرح مولا جامی ورته وایي، فواید ضیائیه. دا مولانا جامی صاحب شاعرو
او د نبی علیہ السلام به ډېر صفتونه کول او په اشعارو کې به د پیغمبر علیہ السلام نعتونه وي. حج لروانو نو پخوا خو به دا پیاده قافلې وي، خلک به پکې حج لتلل. قافله روانه ده، مولانا جامی رحمت الله علیه په دې قافله کې دی. قافله چې کله مدینه منورې ته نږدې شوه نو د مدینه منورې قاضي او خوب ولید او په خوب کې پیغمبر علیه السلام مبارک ولید. نبی علیہ السلام ورته فرمایي چې الا پاسا او قافله کې یو سړی را روان دی مولا جامی، او هغه سړی چې مدینه منورې ته پرې نه دی واپس یې کا. عبدالرحمن نوم دی، عبدالرحمن جامی. قاضی پاسې د 2 رکعاته نفل یې وکړو، راغی چې کومه لار ورته نبی علیہ السلام خولې و د قافلې په هغه لار باندې راغی او قافلې عذر تاسو کې څوک عبدالرحمن جامی شته فلان کې علاقې والا وي او وی ته به مهرباني وکړې واپس بشي، تا ته د مدینې منورې اجازت نشته. زه د مدینې گورنر یم، والی یم، او زه تا ته دا حکم کوم چې واپس ځه، ګورې را نشي، تا ته اجازت نشته. واپس یې که په سبا شپې بیا نبی علیہ السلام په خوب کې ولیده، وی ګوره تا ته ما حکم کړی چې هغه سړی واپس که چې پرې نه دی، خو د نوی را روان دی. وی ښه صاحب ورلم. بیا 2 رکعاته نفل وکړل او په منډه په اس سور شو، د قافلې مخې له ځان ورسو. په خپله وی ورشه ځان سره پولیس د هغه زمانې چې کوم و هغه یې واغېشتل. وی عبدالرحمن جامی څه شو؟ وی دغه دی. تا ته ما نه وي چې نه به راځې، ته بیا رالې، مسافر یې ګنې جیل کې دی چو. پتا مکمل پابندي ده، لکه اوس هم دا بعضې علما چې یو علاقې ته ځي حکومت پابندي پې ولګوي چې دلته به نه راځي. تا باندې مکمل پابندي ده، ته به مدینې شریفې ته نه راځې، واپس یې خلکو مینت وکړه چې صاحب دا خو ډېر نیک سړی دی، صوفي دی، بزرگ دی، شاعر دی، د نبی علیہ السلام شیرونه وایي. وی بالکل اسم نه منم، دی به واپس کېږي. که دی نه واپس کېږي گرفتارو میں واپس یې چې واپس یې که او دا والی لاړ نو بیا راغې په قافله کې شامل شو. د هغه چې ډله صبرېږي. په 3 شپه دغې د مدینې منورې گورنر بیا پیغمبر علیہ السلام په خوب کې ولید. ګوره زما خبره ولې نه منې؟ تا ته ما وویل چې دا سړی مه را پرېږده او تا نه بیا سړی را روان دی. بس د هیبت او که دې دله دې منې نه که تا سره تا برابر و. اوس د نبی علیہ السلام حکم دی، فوراً پاسې 2 رکعاته نفل یې وکړل، پاس سور شو، ورغې عبدالرحمن جامی فوراً گرفتار کړ. تا زه منې کوم چې زه لاړ شم بیا په قافله کې را روان شي، جیل کې واچو. ته نه صبرېږې، ورېږه جیل کې دې واچو. چې جیل کې واچو په دغه شپه بیا نبی علیہ السلام په خوب کې ولیده. بیا سړي سره دې څه وکړل؟ وی صاحب نه سمې د 3 ځله مې واپس که خو بیا راځي نو جیل کې مې واچو. وی دا جیل کې دې ولې واچو؟ دی خو مجرم نه دی، ګناهګار نه دی، ظلم او زیاتې خو یې نه دی کړی چې تی جیل کې اچې. زه خو یم دلته پابندي پې ولګوه چې دی نه راځي واپس یې کا. وی حضرت زه څه وکړم؟ زه خو که پابندي پې لګوم نو دی ما نه منې کېږي راځي، نو زما خو دغه لار ده چې دی بیا جیل کې اچوم. واقعي یو سړی دی نو چې بادشاه منې کوي او هغه نه منې کېږي، دب به م وله نه ورکې، جیل کې به م نه اچې، نو په څه به یې منې کې؟ وی حضرت څه ورسره وکړم؟ وی پرېږده پرېږده خو یو پابندي پې ولګوه. وی دی چې زه منې کوم نو یو وجه ده، د یو قصیده جوړه کړې ده، د شعرونو یو نعت یې جوړ کړی دی، نعت، او دی به راځي او زما د قبر مبارک په مخ کې به هغه وایي. دا پابندي پې ولګوه چې راځه مدینې منورې ته، خو دا نعت به دی نه وی، دا قصیده او دا شعرونه به نه وی. حضرت ولې خراب دي؟ وی نه، دومره خشته او دومره مزیدار یې جوړ کړي دي که زما د قبر په خوا کې دا نعت ووی ممکن ده چې زه د قبر نه لاس راوباسم او لاس به ورسره میلو کړم او ستړي مشي مبارکباد وله ورکړم. لویه فتنه به ترې جوړه شي، لویه فتنه. پابندي پې ولګو چې دا به نه وي، باقي دی وي. عاشق دی، مجرم نه دی. بیا هغه اشعار کې دي نو یو کتاب دی یوسف زلیخا باندې دی لیکلی، د هغې په سر کې هغه اشعار شته ډېر مزیدار او د عشق او د پیغمبر علیه السلام د محبت شعرونه دي.
یو کړی پکې ما ته یاده ده، نور راته نه دی یاد. یو پکې دا دی بیرون آور سر از برده یمانی، بیرون آور سر از برده یمانی که روی تست صبح زندگانی. اے پیغمبرہ تا چې سر پکم صادر کې یمنی صادر کې د مخ مبارک پټ کړی دی، دا لغوندې بار راو بس. دا سر دی مبارک د قبر نه او د هغه صادر نه بار راو باسه، ستا مخ کاره که مونږ ته، ځکه چې ستا مخ د دې ټول جهان د سبا رڼا ده، رڼا د دې ټولې دنیا رڼا ده. لکه سبا چې رڼا روخیږي تیاره ختمه شي، دنیا روښانه شي، د الله رسول مبارک ستا د مخ دقسې د دې ټول جهان د دې ټولې دنیا سبا دی، رڼا ده. دا راو باسه د دې صادر نه او د دې قبر نه چې دا دنیا پرې روښانه شي. داسې ډېر مزېدار او اعلی شعرونه دي. خبره مې دې پورې کوله چې د نبی علیه السلام مبارک د قبر سره څوک هم په پیغمبر علیه السلام درود وایي، سلام وایي، دا زمونږ عقیده ده چې نبی علیه السلام مبارک یې اوري. صاحب د قصیدې برده یو ډېره مزېداره قصیده جوړه کړې ده، نعت عربی کې قصیده ورته وایي، اشعار دي، شعرونه دي، مونږ خلک ورته نعت وایو. مزېدار ټول د پیغمبر علیه السلام صفتونه دي، د نبی علیه السلام د معجزو ذکر دی پکې. نو چاته تپوس وکړه چې تا د نبی علیه السلام دا نعت څنګه جوړ کړ؟ هغه په جواب کې لیکي چې ما د نبی علیہ السلام دا صفت او دا نعت په دې جوړ کړ چې یو زمانه کې ما د یو بادشاه صفت جوړ کړو. پخوانو شاعرانو به د بادشاهانو صفتونه کول. ما د یو بادشاه په شعرونو کې مدح یو قصیده یو صفت لیکلی، نو چې دا بادشاه له ورغلم او ما ورته هغه شعرونه ووایي، نو هغه له ډېر لوی نام راکړه. د بل بادشاه مې بیا ولیکله، هغې بادشاه له لاړم او مې چې مې صاحب ستا یو صفت لیکلی دی واوروه، همې واوروه، هغه هم ډېر لوی نام راکړه. نو ما به د بادشاهانو صفتونه لیکل او د هغوی دربار ته به تلم، هغه به مې ورته اورول او پیسې به یې راکول. په اتفاقا زه ناجوړه شوم او په دې خپو شل شوم، دواړه خپې مې شلې شو. کټ کې پرېوتم، چې کټ کې پرېوتم په زړه کې مې سوچ کو چې بنده خدای پاک دله شعر و شاعري در کړې ده، خو شاعرې او تر اوسه پورې تا د بادشاهانو صفتونه ولیکل او د هغوی شعرونه دې جوړ کړل او بلا پیسې دې پرې وګټلې. راشه د خپل پیغمبر هم یو صفت جوړ کړه کنه. د نبی علیہ السلام مبارک په حق کې یو نعت جوړ کا، وی ډېر خشته مزېدار نعت مې جوړ کړ، ښکلې صفت مې او جوړ کړه، دا چې کوم قصیده برده لیکلې ده. او اوده شو، وی چې اوده شومه نو په خوب کې مې د دواړو جهانو مبارک سردار ولید. دا مې جوړه کړه دا قصیده، یو ځل مې اوې اوده شم، څوک دې نه دي خبر. اوس ځکه شل پروت یم په کټ کې، دواړه خپې مې شلې دي، فالج والم. نبی علیہ السلام مبارک مې په خوب کې ولیده، وی زما متعلق د سنات جوړ کړی دی. مې چې او صاحب دا خو د ډېرو بادشاهانو صفتونه کړي دي، د ډېرو بادشاهانو نعتونه دي جوړ کړي دي، زما دې جوړ کړی دی او صاحب اوس بېګا مې جوړ کړ. واوره مات وی ما نبی علیہ السلام ته هغه ټول شعرونه واورول او قسم دی چې د پیغمبر علیہ السلام په مخ کې ما هغه شعرونه وی هغه نعتونه، نو حضور پاک مبارک مسکې او خندلې او د خوشحالۍ نه به دا سر داسې لقو، سر مبارک به لقو لکه یو سړی یو نعت وی او نور خلک یې اوري او جوش کې راشي، دا خلک دا سرونه ورته داسې لقوي د خوشحالۍ نه. بشیر حافظ صاحب چې وایي موږ به د سرونه لقو که وی نبی علیہ السلام مبارک خندل، مسکی او سر مبارک یې داسې لقو. وی چې ما کله هغه نعت خلاص کړ، وی پیغمبر علیہ السلام مبارک خپل صادر کوز که د ځان نه، یمنی صادر په عربی کې یمنی صادر هغه زمانه کې د یمن صادر ډېرې قیمتي به وي، لکه اوس خلک د مختلفو علاقو صادرې وي او قیمتي صادرې وي هغه استعمالی. یمنی اعلی صادر د نبی علیہ السلام هغې د ځان نه کوز کو، په ما د پاسه یې واچو، انداستی نام شو. زه خو دې اوس خوب کې چې سار راویښ شم ومې کتل د پیغمبر علیہ السلام هغه صادر را باندې د پاسه پروت و، چې خوب کې را باندې کم اچولو د پاسه را باندې پروت و، په ویښه پروت دی. ډېر زیات خوشحاله شم چې خپه مې وړه خو له خپې مې جوړې دي،
بالکل ټیک یم خپې مې راغونډې کړې ټیک دي، نه دړ شته نه پالش شته نه شلتوف شته، خپې مې کوزې کړې د نبي علیه السلام مبارک څادر مې ځان نه تاو که جوړ شو. ډېر زیات خوشحاله شوم چې ګوره د بادشاهانو صفتونه به دې کول، پیسې به دې ګټلې. او د نبي علیه السلام د یو نعت جوړ که پیغمبر علیه السلام د سره په خوب کې ملاقات وکړه، څادر یې دله قیمتي په تحفه کې درکړه، خپې مې جوړه شوې د فالج نه. وایي زر مې اودس وکړه د سار د مانځه وخت یو اقا څادر مې په ځان راواچول، ډېر زیات خوشحاله یم. کور خلکو رامنډه کړه، څه چلو شو؟ قصه مې وکړه چې د الله پاک جوړ کړم. څه چلو شو؟ مې لږ صبر وکړئ مونځ رانه ځي، دا مونځ کوم نو بیا راځم، بیا به راته نورې قصې کوم. اودس چې مې وکړو مانځه له رواچوم، څادر مې تو کړه. زمونږ د علاقې یو لوی بزرګ دی، په منډه را روان دی، د لاسه کلک ونیو ودرېږه. چېرته دی؟ مبارک شه چې خدای پاک جوړ کړي. چېرته دی؟ مې چې مانځه له ځم پرې مې د لمانځه وخت دی. ویې لږ صبر وکړه، ما ته هغه نعت ووایه چې تا بیګا جوړ کړی دی. هغه نعت راته ووایه چې تا بیګا د نبي علیه السلام په صفت کې جوړ کړی دی. وی ما ورته چې ته پې څه خبرې؟ ځکه چې ما بیګا جوړ کړی دی، د شپې مې نبي علیه السلام ته په خوب کې اورولی دی، هغې نه خو څوک خبر نه دی. خو بیګا وضو د شویم، تا ته څه پته لګي؟ وی ولې ما ته پته نه ده چې بیګا ته نبي علیه السلام ته لسته او هغه راته خندل او سر مبارک یې د خوشحالۍ اندر تړاقه. زه نه یم خبر، هم ډېر لوی بزرګ و. زه په هغه مجلس کې ناست وم، شا بلاول به ما ته دغه نعت وی، د هغې نه پس مانځله ځي. هغه نعت مې ورته وویل، بیا جومات ته مانځله لاړم. نو پیغمبر علیه السلام متعلق چې څوک، دا درود خو د پیغمبر علیه السلام صفت دی که نه؟ د نبی علیه السلام نعت چې وی نو خو د نبی علیه السلام صفت پکې. درود څه شی دی؟ د پیغمبر علیه السلام صفت. صفت دا معنی چې د نبی علیه السلام متعلق دعا ده. اللهم صل، یا الله په نبی علیه السلام باندې رحمتونه نازل کا، پوره دعا دې وکړه. یا الله سلامتیا پې نازلې کا، دعا دې ولا وکړه. نو یا صفت کول او یا دعا نبی علیه السلام ته کول، یا د پیغمبر علیه السلام په حق کې د رب العالمین نه د رحمت سوال کول. نو درود شریف چې څوک هم ووایي، د پیغمبر علیه السلام صفت چې چا مو کو، پیغمبر علیه السلام په الله خبروي او نبی علیه السلام په خوشحالیږي هم. ګورئ دا یاد وساتئ. بعضې خلک دې نعتونو ته هم بد وایي، نعت خو د نبی علیه السلام صفت دی او پیغمبر علیه السلام په خپل صفت خوشحالیږي چې زما د پلار څوک صفت کوي، زما د نیکه څوک صفت کوي، زما د رور څوک صفت کوي، زه پې خوشحالیږم. نو چې د ښکلي پیغمبر صفت څوک وکړي، نبي علیه السلام به پې نه خوشحالیږي؟ زما چې ته صفت کې زه به څونه خوشحالیږم؟ زما متعلق چې ته شعر جوړ کړې او زما صفتونه وکړې، زه به څونه خوشحاله شم؟ دقه رنګې چې د نبي علیه السلام صفت کې په هغې درود وی، د دواړو جهانو مبارک سردار پې ګورې خوشحالیږي. نو د درود شریف ډېرې زیاتې فایدې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د قیامت په میدان کې یو سړی به د هغه ګناهونه به یو تله کې واچولی شي او نیکۍ په بله تله کې، دواړه به وتللی شي. نیکۍ به سپکې شي او ګناهونه به یې درانه شي. اعلان به وشي چې دا فلانکې سړی دا د جهنم ته روان شي. فرشتې به یې ونیسي او جهنم ته به یې روان کړي، الله دې مساتي. لکه غټ غټ زنځیرونه به یې په هغې به یې تړي او د انسان به هم دومره نی لکه را څومره چې دلته دی. د جهنمي سړي وجود دا به دومره چې یو غاښ به د احد د غر عمره، یو غاښ. او دونه به دې غټي دومره چې د ناستې ځای چې کوم ځای کې دی کیني، هغه به 48 میله د مکې مکرمې او د جدې په منځ کې 48 میله مزل دی. دومره ځای کې به دې ناسته کوي، دومره غټ وجود وي. او په کم زنځیر چې دې تړلی وي، په کم زنځیر تختېدې خو نه چې خو دا تړي یې د هغه د هغه تذلیل پې کوي یا چې هغه بېعزتي پې وشي. وایي که د هغې زنځیر یوه کړی دې راوړه او د دنیا په یو غر دې کېښه د نا دومره درنه ده چې هغه غر به خورې خورې شي. الله دې مساتي. نو به هر کیف دغه جهنمي اعلان به پې وشي چې جهنم ته روان کې. وی آدم علیہ السلام به د الله د عرش لاندې ولاړي او د جنت د پاڼې په شانتې شنې جامې، د کجوري د پاڼې په شانتې شنې جامې به چولي. نبی علیہ السلام ته به آواز وکړي یا احمدو. د پیغمبر علیہ السلام نوم احمد هم دی، محمد هم دی صلی الله علیه وسلم. راشه نبی علیہ السلام به ورشه، وی هله ستا هغه امتي جهنم ته روان کړی دی، کسې امداد ورسره کولی شي.
هغه روان دی. نبی علیہ السلام مبارک باواز وکړ راو ګرځوي دا سړی څوک د فلان کې د فلان کې الله راوي ګرځوي فرشتي به نیغ به راکاږي جهنم ته نه به راګرځي. نبی علیہ السلام بیا باواز ورکړي فرشتو دا لګ راو ګرځوي د دس یو نیکی ما سره پاتې ده. حساب کتاب یې وشو نیکي او ګناه وتللی شو خو یو نیکي پاتې ده دوباره ورسره حساب کوو فرشتي به نه راګرځي. نبی علیہ السلام مبارک به بیا आवाज وکړي چې فرشتو دې راو ګرځوي د ده په نیکو کې یوه نیکي ما سره ده چې دوباره ولا هغه نیکي او ګناه وتلو. بیا هغه فرشتې به ورته आवाज وکړي چې ستا کتاب کې تا باندې چې کوم قرآن نازل دی په هغې کې دا آیت نازل دی علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون چې د جهنم کومې فرشتې دي هغه ډېرې زیاتې سخت دی لدي زړه په چام نه نرمیږي او چې الله ورته څه حکم کوي د هغې پابندي کوي د الله د حکم نافرماني نه کوي نو زمونږ زړه سخت دی زمونږ په چا زړه نه نرمیږي مونږ ته چې الله څه حکم کړی دی هم د هغې پابندي به کوو. مونږ ته الله دا حکم وکړو چې دی جهنم ته بوځئ جهنم ته به یې بوځو وی زه څوک یم یو نیکي ما سره ده وی تا الله ته ووایه نو الله به مونږ ته ووایي نو مونږ به یې واپس کړو. د هغې نه پس به نبي کریم صلی الله علیه وسلم الله ته رجوع کړي چې یا الله دا فلانکې بنده دی زما جهنم ته روان شوی دی او د دې یو نیکي ما سره پاتې راغه تللی شوې نه ده. دې فرشتو ته الله حکم وکړه چې دا سړی واپس کړي نو الله به هغه فرشتو ته حکم وکړي چې دا سړی واپس کړي را واپس به کړي بیا به یې راولي د میزان د هغه تلې سره خوا کې به یې ودروي. نبي علیہ السلام به د دې لستوڼي نه یو رکوټې پرچه راوباسي رکوټې غوندې کاغذ او دې سړي له به یې ورکړي چې دا ستا نیکو کې یو نیکي کمه ده او ما سره وه ها دا دې هغه نیکو کې واچوه. دا سړی چې داسې وګوري پیغمبر علیه السلام ته نو او به یې نه پېژني چې دا څوک دی. د سړي وایي دا خو زما نیکۍ او ګناه وتللی شو ګناهونه مې درانه دي ډېر ګناهګار یم او نیکۍ مې سپکې دي او په ما د جهنم اعلان یو ځل وشو دا دوباره بیا مې ورالولې دا رسوایي او دا شرموی مې دا به اوس بیا زما نیکۍ او ګناهونه تللي کېږي نو په دې رکوټي کاغذ څه کېږي دا دونه پوټې کاغذ دی اوس به بیا را باندې په دې 14 ځلې شرقامه کې اوس اعلان به کېږي چې فلان کې د فلان کې زوی د جهنم ته ځي نو دا خو یو ځل وشرمېدم بیا به م شرموی. نبی علیہ السلام به فرمایي چې خیر دی لږ صبر ته وکړه فرشتو ته به وایي شا به وتلی دوباره ورنه بیا به یې هغه نیکۍ په یو تله کې ګناهونه په بله تله کې ګناهونه بیا درانه شو نیکۍ سپکې شوې. هغه کاغذ به پیغمبر علیه السلام مبارک را واخلي او په هغه نیکو کې به وله واچي بس نیکۍ به یې درنې شي او ګناهونه به یې سپک شي. دونه رکوټې پرزه ده. سړی هم حیران شو فرشتې هم حیرانې شوې ځکه نیکۍ درنې شوې مخکې پې د جنت جهنم اعلان شوی اوس به پې اعلان وشي چې فلان کې د فلان کې زوی د جهنم په د جنت ته روان شي. دا سړی به ډېر زیات خوشحاله شي. نبی علیہ السلام د دې مخ مبارک نه به رڼا خېږي زر به را منډه کړي د پیغمبر علیه السلام د تندې به ښکلوي لاسونه به وله ښکلوي ته یې څوک ته خو ما ونه پېژندلې زه خو د لوی غمه مصیبت خلاص کړم ما خو دا پوټې کاغذ دی په دې به زما څه وشي د جهنم نه دې بچ کړم او ته یې څوک چې تا دونه امداد ما سره وکړو دا کاغذ کې څو چې دا دونه درون وزن و پوټې کاغذ او زما پې نیکۍ درنې شوې. نبی علیہ السلام مبارک به فرمایي زه ستا پیغمبر یم هغه پیغمبر چې تا زه لیدلی نه یم او په ما د ایمان راوړی دی نه لیدلی زه ستا پیغمبر یم. دا ګورې وروڼو یاد ساتئ مونږ پیغمبر علیه السلام نه دی لیدی الله دې راته د قیامت په میدان کې په ښه انداز وښیي چې مونږ یې د جنډې لاندې یو مونږ ته الله وښیي الله دې قبر کې مونږ ته په صحیح طریقه چې مونږ مسلمانان یو نیک عمل یو الله را سره ملاقات وکړي. دا ولې یو موقع کې پیغمبر علیه السلام وفرمایل یاره ارمان که ما خپل رونه ولیدې افسوس دا خپل رونه که ما ولیدلې صحابه را مخې شو د الله رسوله ولې موږ ستا رونه نه یو زمونږ خو وینې که نه وی نه تاسو خو مې ملګري یې ملګري مې یې رونه مې نشته صاحب څوک رونه یادی وی رونه زما هغه مسلمانان دي چې وروسته به پیدا کېږي زه به یې لیدې نه یم او په ما به ایمان راوړي الحمدلله. نو ارمان که ما دغه خپل رونه ولیدلې نو موږ ته پیغمبر علیه السلام ګورې رونه ویلي دي
او بیا زمونږ د ملاقات ارمان کړی دی. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه سړي ته فرمایي چې ته زه ستا هغه پیغمبر یم چې تا ذلی دی نو مو په ما ته ایمان راوړی دی. ډېر به خوشحاله شي دا سړی، لاس خپې به له ښکلوي، تندې به له ښکلوي. صاحب دې پرچه کې سو وی دا ستا هغه درود و چې تا به ما باندې دنیا کې وی، ما دله جمع ساتلي و دېر ورځې له چې ستا په کار راشي. دومره بهتر شی دی درود چې ته ووایې. د درود فایده ګورې تا ته ده، نبی علیہ السلام ته نه ده. که ته ډېره م ووایې چې یا الله نبی علیہ السلام مې رحمت نازل کې، درود پې نازل کې، رحمت پې نازل کې، نو زما په وینا الله د پیغمبر علیہ السلام مرتبه نه اوچتوي. د هغه چې خپله کوم مرتبه ده هماغه ده. د دې فایده ګورې موږ ته را رسېږي. لکه ته بیټري دیوال ته ووایې، رڼا دیوال ته وکې، نو دیوال په رڼا څه کوي؟ هغه رڼا هغه عکس واپس تا په دې مخ را پرېوځي، فایده تا ته ده. د قرنګې را درود شریف فایده نبی علیہ السلام ته نه رسېږي، دا مونږ ته را رسېږي. او یو واقع کې راځي چې یو بزرګ دی، هغه لیکي چې یو سړی په خوب کې ولید، او دا سړی په قبر کې پروت دی. تپوس ته کوي چې حال دې څه دی؟ وی الله وبخله. هلکه ته خو ډېر زیات ګناهګار وې، تا الله په څو بخلې؟ وی چې قبر کې څنګه کېښودی شوم او د دنیا دا لړمانان او ماران او دا را په مخه شو، او فرشتې سره دا ګروزونه دي او سټکي دي، دا را په مخه شو. وی مې چې غرق شو تباه شوې، اوس به څه کېږي؟ ګیر چاپېره په دې قبر کې لړمانان او خاماران ماران نه تودي، او فرشتو سره سټکي دي، د اوسپنې غټ غټ راته ولاړ دي، او د دې فرشتو را دې خلونه او د سپیمونو د اور لمبې خېږي. وی ما چې الله ګیر شوې، خدای څه به کېږي؟ یو فرشته ترې را مخکې شوه او ما نه تپوس کوي، د قبر متعلق رانه تپوس کوي، سوال رانه کوي. ما نه جواب بلکل هیر شو چې څه جواب وله ورکړم. دومره هیبت په ما راغی چې ما سره جواب نشته. وی دې کې یو خشته شکل سړی راغی، ډېر خشته مزېدار ښکلی، او چې څنګه راغی د هغه فرشتې نه را مخکې شو، او دا لاسونه داسې کړل هغه نورو د عذاب فرشتو ته چې مه راځې صبر شی یې کړه، او لاسونه یې خواره کړل او ما ته مخامخ ودرېده. هغه ته وي تپوس ترې کوه. هغه ما نه د قبر سوال کو، او د ښکلي سړي به ما ته وي شا به دا جواب وله ورکوه، ما به جواب ورکړه. هغه به بل سوال کو، د ښکلي سړي به ما ته وي جواب ورکړه، شا به داسې ورته ووایه، ما به ورله جواب ورکړه. هغه به بل سوال کو، دغې خشته سړي به راته جواب وخو، ما به جواب ورکړه. هغه فرشتو ته وي ځې دله به عذاب نه ورکوي. وی هغه سټکو والا فرشتې او هغه ماران او هغه لړمانان او هغه چې د خولې نه د اور لمبې تلې هغې ټولې رانه رخصت کړې. ډېر زیات خوشحاله شم چې خدای د لوی مصیبت خلاص شو. په مارانو، اجدهاګانو، لړمانانو کې ګیر وم او په عذاب کې ګیر وم، او دې سړي بچ کړم، او جواب رانه د فرشتو هیر شو. ده راته هغه جواب وخو الله چې دا سړی څوک دی؟ لاس ته مې کلکونې ورته یې څوک؟ زه خو د لوی مصیبته بچ کړم. وی زه انسان نه یم، زه ستا درود یم، درود چې په نبي علیہ السلام باندې وي مال الله شکل را کړی دی. تا چې دنیا کې ګناهونه خو دې ډېر کول، خو چې کله به وده کېدې نو په نبي علیہ السلام باندې درود وی. مال الله زه ستا هغه درود یم، ماله خدای پاک دا شکل را کړه او الله راولېږلم چې زه ستا امداد وکړم او ما سره امداد وکړم. دا درود شریف فضیلت او برکت. نو په درود کې ګوره ډېر لوی خیر دی، ډېر لوی فضیلت او ډېر لوی برکت دی. او وخت پې څومره لګي؟ زما په خیال چې یو 15 منټه ته وی نو 50 شپېته سلو ته رسولی شي، او فایده پکې ډېره زیاته. یو کتاب د درود شریف په حقله باندې یو عالم لیکلی دی، دلائل الخیرات ورته وایي، ټول په نبی علیہ السلام درود دی. نو دی لیکي چې چاته تپوس وکړي دا تا څنګه ولیکه، دا دې ولې ولیکه؟ وی چې دا یو ځل په لاره باندې روان وم، وام بل خوا منډې وام چې اوبه به پیدا کړم، اوبه به وڅښم، خو هېڅ انتظام نشته. ما چې خدای را تندې نه مرې. وی چې داسې مې وکتل په هغه ځنګل کې یو کوی مې صحیح کړ، کوی له ورغلم چې مې وکتل اوبه پکې دي خو بورقه نشته. ما وی چې یاره اوس کوی خو پیدا شو خو بورقه نشته، او خو د ځنګل هغه کوی هغه ډېر جور کوی،
اخو په ګزونو باندې لري جوري دې نه به صوبه څنګه راوباسم نه بورقه شته نه رسی شته نه د کوزېدو څه انتظام شته چې د کوي ته کوشمه ډېر پریشان یم داسې منډې وم داسې منډې وم یو ماشومه جینۍ ده او چیلی ګډې سره یې شپونکی د هغې ولیدم په ما پوه شوه را منډه یې کړې کاکا څه کوې مې چې بچې اوبه نشته د ګډو چیلو کې سره د اوبه موبه چاته نه دي ساتلې زه خو تندې مرمه او د اودس مې ضرورت دی اوبه اودس هم نشته تندې مرم وایي چې دا کوي دی که نه مې چې کوي خو بچې دی خو بورقه نشته تا سره که سلوخي وي رسی وي چې زه پې اوبه راوباسم ځان له او بابا اوس په دله راوباسم ماشومه جینۍ ده نابالغه پېغله ملا نه ده راله او د هغه کوي په غاړه باندې ودرېدله او څه کلمې وویل او په دې کوي کې چوف کړه چې چوف یې کړه د کوي هغه اوبه راوچتې شوې د کوي سر له راورسېدې را ډک شو ویسکه کاکا اوبه په لپو لپو مې ترې اوبه وڅکلې تږي وم ځان مې موړ کړ او دس مې پې وکړ بیا هغه جینۍ ولاړه ده کاکا کار دې پوره شو وی ما وی او وی بیا څه ووې څه دا مې ووې چوف یې کړه اوبه بیا خپل ځای له ویخله لاړه جینۍ مې کلکه د مټه ونیوه چې ته پیری هغه پرشته هغه ته جادو رزدرې دا دې څه لوبه وکړه یو ټکي دی اوبه د کوي سر ته رالی او بیا دې بل ټکي اوبه ویخله رالی دا دې څه وکړل وی ما ته وایي چې نه خو زه فرشته یم او نه پیری یم زه خو شپونکی یم او دغه اخوا غرونو شاته مې کلی دلته مې کور دی وی ما وی چې دا دې څه وکړل څه دم دې زده دی جادو دې زده دی وی نه دا خو ما د استاد نه یو رکوډې ټکې زده کړی دی او چې سا جت می دا ټکې ویم او پروردګار مې هغه حاجت پوره کوي هر څه ټکې هر څه چې حاجت می وی مې چې شابه ما ته هغه ټکې وښایه وی درود شریف یې راته وښول چې دغه درود شریف ویم بس په نبي علیه السلام درود شریف ویم نو چې څه مې حاجت دي هر قسمه چې وي بس هغه درود ویم او رب العالمین مې هغه کار کوي شور مخ را روان شي زما په چیلو باندې حمله کوي خو چې درود شریف ویم او چوف یې کړم اشر مخ واپس تختی زم ته محفوظ یم او زما ګډې چیلی هم ته محفوظ دي په دشته بیابان صحرا کې ګډې چیلی سره ومه که د اوبو مې ضرورت شي او که د ډوډۍ مې ضرورت شي دغه درود ویم او چوف یې کړم پروردګار ډوډۍ هم راکوي اوبه هم راکوي ورسره راکوي خو عقیده را دغې ماشومې مضبوطه وګورئ یقین یې مضبوط زمونږ هغه عقیده و هغه یقین نشته که زمونږ هم هغه عقیده و هغه یقین راغی او دا مو پخته ایمان شو پوخ یقین هم شو چې مونږ هم درود شریف ووایو پروردګار به پې زمونږ مشکلات حل کوي نو یقینا به الله همغسې کوي امام شافعي صاحب رحمت الله علیه چا په خوب کې ولید امام شافعي صاحب خو ډېر لوی بزرګ و د دین امام و چا تپوس وکړو الله سره څه وکړ وی الله وبخله او ډېر لوی جنتونه خوشحالی راله راکړه او وی ته ډېر لوی امام د دین د ډېر لوی خدمت کړی دی ته به خدای ولې نه بخلې وی نه نه ګورې په هغه نورو څیزونو نه په یو ټکي یو بخلم صرف یو ټکي باندې چې ور مخامخ شو مې چې الله ته به راسره حساب کې څه به کېږي وی شافي تا یو عمل کړی دی او په هغه عمل دې بخم او جنتونه هم در کوم نورې قصې دې پرېږده ځای جنت ته یې بوځې یو عمل باندې نور منځونه وغار څه ذکر هم الله ونه کوي یو عمل هغه څه عمل دی وی ما به یو درود شریف وی اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون یا الله په پیغمبر علیہ السلام درود شریف نازل کې څومره چې خلق د نبی علیہ السلام ذکر کوي او کسو کې نه یادوي کسو کې یادوي او کسو کې نه یادوي لکه دنیا کې خو دوه قسمه خلق دی څوک به نبی علیہ السلام یادوي او څوک به نه یادوي نو کسو کې یادوي نو د هغې خلقو د یادولو چې څومره زمانه ده نو هغه درود هم پې ویم او چې څوک یې نه یادوي د دغې خلقو د نه یادولو چې څومره زمانه او ژوند دی نو هغه موله درود ویم یعنې د ټوله زمانه پې درود ویم وی دا یو ټکې به مې وی وی چې دغې درود د برکت نه وی وبخلې د جنت ته نو د درود شریف ګورې وروڼو ډېرې زیاتې فایدې دي او د ټولو نه غټه فایده درته وښیم د غټو نه غټه فایده هغه دا ده چې ته څومره درود ووې نو یو فرشته را درود راوالي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وړي او د پیغمبر علیه السلام په حضور کې ودرېږي هغه فرشته ورته وایي ای د خدای رسوله نن فلانکي د فلانکي زوی د فلانکي کلي په تا دومره درود ویلی دي
نو چې د پیغمبر علیه السلام په مخ کې ستا او ستا د پلار نوم واغشتی شي وایه ردې نه بهتره څیز بل شته؟ زه خو اکثر طالبانو ته وایم زه یم کله درود شریف یو ثواب هم میلو نه شي خو چې دومره وشي چې د نبي علیه السلام په مخ کې ستا او ستا د پلار نوم واغشتی شي دا هم ډېره لویه خبره ده. نو د درود د برکت نه ستا نوم د پیغمبر علیه السلام مخ کې اغېښتلی کېږي. یو سړي په پیغمبر علیه السلام درود به وی ډېر زیات درود به وي. نو یو ځل بچی پیدا شو. یو عالم وی چې په دغه علاقه کې یو سخي سړی و یو ډېر نیک سړی دی قاری ابوبکر باندې مشهور و. وی دا هغه سره ناست وم او دا چې چا به درود شریف وی دی وله راغی خړې جامې اغوستې دی او د خامتا خړ پټکې والې دی لوړ دنګ سړی دی د سخي سړي ته راغی ورته وی تاله راغلی ما یو حاجت مې دله پوره کړه. څه حاجت دی؟ یاره وي زما بېګا ماشوم شوی دی هغه بچی مې نار دی او هغه ښځه مې محتاجه ده تاله راغلی ما که لږ اوړه دې راله راکړل او لږ شات دې راله راکړل او لږ غوړي دې راکړل. وی دا قاري ابوبکر حیران شو وی چې یاره زه افسوس دا کوم چې ما سره خو دې وخت کیس هم نشته زه خو کور مې خالی دی نه شات شته نه غوړي شته او نه څه بل څه انتظام شته خو دلته لږ صبر وکړه کښېنه زه ګورم که چې دله مې څه پیدا کړل. دا وی ډېر سخي سړی و دی لاړ کور ته سملاست نو په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ولید. قاری ابوبکر ولې پریشان دی؟ وی صاحب چې ته په ژوند کې را سره داسې ټوکه نه ده شوې. ولې؟ وی یو بوډا سړی دی زوی شوی دی ماشوم او د هغه ماشوم هم خوراک نشته او د ښځې هم خوراک نشته او ما له راغی او ما نه سوال وکړو په لومبي ځل زه ورته ملامته شوم ما کره څه نشته په دې پریشان یم. وی ورکه زه راته انتظام کوم. وی لاړ شه د دې علاقې ستاسو د ښار دی وزیر له د هغه وزیر پلانکي نوم دی هغه له ورشه او هغه ته ووایه چې زه پیغمبر علیه السلام را لېږلی یم او دې سړي له چې دا کم بوډا بابا دی دا زوی چې شوی دی ماشوم دله یو 100 اشرفی ورکړه. وی د الله رسول هسې نه چې هغه وزیر راته غوسه نه شي که زه ورته ویم چې نبي علیه السلام را لېږلی یم ورته وایي چې څه ده خره زه به څه نښه ورته ویم ها وی نښه راته ویم که نه وی نښه یې دا ده چې دې روزانه دا وزیر صاحب روزانه په ما د ماسخوتن 1000 کرته درود شریف وایي 1000. وی دا ورته ووایه چې نبي علیه السلام زه را لېږلی ما چې دې سړي له 100 اشرفی ورکړه او نښه یې دا ده چې ته روزانه په پیغمبر علیه السلام 1000 درود وی او بېګا دې 900 ویلي دي نور کله 1000 وی بېګا دې 900 وی او 900 دې ځکه وي چې تا 900 به پوره کړل نو بادشاه د پسې استازی راولېږه چې شاه به راشه نو بادشاه له لاړې نو چې د بادشاه ر دربار نه فارغ شو نو وروسته یې بیا 300 پوره کړي دي. دا نښه ورته ووایه. ویل صاحب ټیک ده چې راویښ شو بوډا بابا یې د مټه ونیوه وی راځه کار دی وشو ورغی هغه وزیر له وزیر یې د خوبه راپاڅو دا دربار نه راوویسته وی صاحب زه راغلی یم څه کوې وزیر صاحب سره څه کوې وزیر صاحب ته ووایه چې زه نبي علیه السلام را لېږلی. وزیر صاحب باندې لچ راغی خیر دی صاحب نبي علیه السلام څنګه را لېږلی؟ وی دا بوډا بابا ما له راغی او ما نه سوال وکړو ما سره څه نو زه پریشانه وم مې چې ته کښېنه که خدای پاک سره راوستل زه وده شوم نو په خوب کې مې نبي علیه السلام ولید او پیغمبر علیه السلام مبارک ما ته دا حکم وکړ چې ته فلانکي وزیر ته ووایه چې دله یو 100 اشرفی ورکړي او نښه یې دا خو ولیده چې ته هره شپه 1000 کرته درود په نبي علیه السلام باندې وی او بېګا دې 900 ویلي دي. دی راته نبي علیه السلام نښه ویلې ده. هغه وزیر ډېر زیات خوشحاله شو د خوشحالۍ نه په جلا شو. وی بلکل دا نښه دې ټیک ده ځکه چې زه هره شپه 1000 کرته په نبي علیه السلام درود ویم او د دغې درودو نه یو زه خبر یم یو ته الله خبر نه زما کور ښځه او زما بچیم ته نه دي خبر دا خوب دې رښتیا دی. او بېګا چې ما 900 ویلي دي وی نبي علیه السلام مبارک باندې چې ما 900 درود وی نو بادشاه راته سوال جواب وکړه نو زه لاړم هغه بادشاه له نو ځکه هغه 300 پاتې شو خو چې د بادشاه هغه کار مې وکړ نو واپس مې هغه 300 هم صاحب پوره کړي دي. وی همدقه راته نبي علیه السلام هم ویلي دي. وی 100 اشرفی را واخېستې هغه سړي له یې ورکړه چې دا خو ستا انعام شو. بیا لاړ 100 اشرفی نورې راوړئ وی دا چې تا کم کړو کړی د هغې بدل
بیا راوړې 100 روپۍ نورې وي دا تم درود شریف په نبي علیه السلام وی دا د هغې بدل زیاتولی به 100,000 اشرفو ته یې ورځولی ارمان وي نور مال را سره نشته یعنې د پیغمبر علیه السلام د دې خوب نه د دې زیري نه چې دا ماته سوال جواب وکړو په زرګه او په لکه اشرفۍ قربان نو دا ثابته خبره ده چې څوک هم په پیغمبر علیه السلام مبارک درود شریف وایي فرشتې مقرر دي هغه فرشتې یې وړي نبي علیه السلام له او داسې ورته وایي چې د الله رسوله فلانکي د فلانکي زوی نن پتا دومره درود ویلی دي یو بله واقعه ده یو سړی په قافله کې روان دی ګناهګار سړی دی حج له ځي زوی ورسره دی په لاره باندې بیمار شو پخوا خو پیاده قافلې به وې چې دی بیمار شو بس قافله ترې لاړه او دا غریب پاتې شو یو ځنګل کې زوی ورسره دی زوی د پلار خدمت کوي چې خدای پاک زما د پلار جوړ کړي نو که بیا حج له تللی شوم او که نه واپس به خپل کلي ته لاړ شو په اتفاقا د پلار غریب مړ شو چې مړ شو د دې په څادر واچو وی جړل دی پلار ته ځکه چې په سفر کې یو سړی د حج په سفر روان و په لاره کې مړ شي او څوک ویم نه نو دا ډېره لویه د غم خبره بهر کې دا زوی جاړي ورته چې بابا ته خو د سفر په لار کې مړ شوی او حج دې مو نه شو نیمه لار کې مړ شوی دا به څه کېږي څادر یې پرې واچو او وی زه ځمه د دې کلي دا خلک ګورم چې څوک راشي او دا پلار را سره سنبال کړي ځکه زه خو خپل وطن ته اوس نه شم وړی دلته ولا قبر وکنه غسل د کفن انتظام جنازې انتظام چې د کلي دا خلک پې خبر کړم لاړ هغه کلي کې چې څومره خلک و هغې خبر کړل وی چې زما پلار دی زه مسافر یم د پلانکۍ کلي ما او پلار راته په دې ځنګل کې مړ شو مهرباني وکړې راشه ما سره د پلار ښخ کړي جنازه چې وکړو غسل ولا کفن انتظام راله وکړي وی ښه درل دی راغی خو چې د پلار ته یې وکتل څادر یې اوچت کړه چې د پلار ته وګوري خلک ګوري خپل مړي ته د پلار شکل یې د خر دی مخ یې بلکل مسخ شوی دی او بدل خو چې وی قتل د خر دی او بس هیبت را باندې راغی چې خدای اوس په څه کومه دا خو ډېر لوی شرم دی بېعزتي ده دا خلک به څه وایي چې تا انسان له راوستو که خر له دې راوستو دومره سخت هیبت را باندې راغی چې دا کټ خوا کې را پرېوته او بېهوشه شو چې بېهوشه شم اوس خوب وینم په دې بېهوشۍ کې د دواړو جهانو مبارک سردار مې ولید نبي علیه السلام ورسره ملګري دي سپینې جامې چولې لکه ولې مې چې صاحب ما ته خو لوی غم پېښ دی او زما امداد وکړه څه غم پېښ دی صاحب دغه زما پلار دی او حج له روان په سفر باندې او بیمار شو مړ شو خلک مو سره غوښتي دی د جنازې له او منځ کې د شکل وګوره صاحب د خر شکل یې دی زه خو رسوا شوم وشرمېدم وی راځه اوس زه خوب وینم پیسې ولمه او زما د پلار ویم څادر دې اوچت څادر مې اوچت کړه لاس مبارک یې پراخ کړ سر یې واپس ټیک شو مخ یې بلکل ټیک شو وی زه ورمنډه مې کړه د نبي علیه السلام مبارک لاسونه مې ښکل کړل چې صاحب زما پلار جوړ شو بیا تاسو صاحب څنګه خبر شوې وی ستا دا پلار ډېر ګناهګار و د دقې سزا قابل و چې دا کومه سزا ورته ورکړی شوه خو ستا د پلار یوه نیکي کوله هغه دا وه چې ده به هره روزانه په ما درود وی روزانه نو هر ماسخوتن بره داغه درود ماله را رسېدل چې فلانکي د فلانکي زوی په تا دومره درود ویلی دي وی نن د داغه درود رونه رسېدل نو ما د هغه فرشتې نه تپوس وکړو چې د فلانکۍ علاقې یو سړی او د هغه درود چته هم نه دي قضا شوی هر ماسخوتن د ده درود را رسېد نن رونه رسېدل چې دا ولې وی هغه وی چې صاحبه خو مړ شوی دی او تا ته محتاجه دی که څه امداد یې کولی شي مې چې څنګه محتاجه دی وی چې د هغه دا ګناه د وجې نه د هغه شکل خدای مسخ کړی دی نو که امداد ورسره کولی شي پلانکي ځای کې پروت دی نو زه رالمه چې زه ستا د پلار سره امداد وکړم وی را خوبه چې را پاڅېدم څادر مې د پلار د مخ نه اوچت کړ نو د پلار مخ مې واپس ټیک شوی مو خشته شوی مو نو د درود شریف دا ګورې غټ فضیلت او برکت دی چې د درود شریف په نبي علیه السلام ووایې فرشتې یې وړي او پیغمبر علیه السلام ته یې رسوي او د فلانکي زوی د فلانکي کلي نن پتا دومره درود ویلي خرونو یو څو مسلې د درود درته وایم په خپل ژوند کې یو ځل په نبي علیه السلام درود شریف ګورې واجب دي خامخا به یې وایي فرض دی لکه قرآن کې الله وایي صلوا علیه وسلموا تسلیما خامخا پې درود ووایي نو یو ځل په زندګۍ کې په ژوند کې په نبي علیه السلام درود شریف دا فرض او واجب دي خامخا به یې وایي بیا که د نبي علیه السلام مبارک څوک نوم واخلي په یو مجلس کې نو بیا به هم پې درود وی چې نوم والي او که دا نوم یې بار بار واغېستلی شي
نو یو ځل درود ویل واجب دی خامخا به وی او په دوباره که ما نوم واغېست په درې باره مې واغېست نو بیا مستحب دی که دې ونه وي ګناه نشته خو که دې اووې بهتره خبره ده بل اودس ډېر بهتر دی خو ګورې که اودس دې نه وي نو هم په نبي علیه السلام درود وایه بعضې خلک دا وایي چې بې اودسه درود مه وایه د خدای ذکر قرآن دا بې اودسه لوستی شي درود شریف نه شي لوستی دا غلطې خبرې دي اودس ډېر بهتر دی اودس خو ډېر غوره دی په اودس کې خو ډېر اجر دی ډېر ثواب دی خو دا مه وایه که اودس دې نه درود مو دا خلک د درود نه بندوی ما وی که روانې وایه که ولاړې وایه که ملاستې وایه که اودس دې وي وایه که اودس دې نه وایه هر وخت کې وایه خو بهتره دا ده چې د اودس وکړې اودس خو ډېره غوره خبره ده بل غوره درود کم درود دی دا چې کم په مانځه کې وی درود ابراهیمی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انک حمید مجید دا ډېر بهتر درود او دا اللهم بارک ځان له دویم درود دی دا دو درود شو نو دا او که مختصر وی اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد دا مختصر درود شو رکوټه اللهم صل علی النبی الامی یا الله پاغه پیغمبر چې دا ما پیغمبر دی امی دی خط او کتابت او مدرسه او سکول نه دی ویل مدرسه کې سبق نه دی ویل دا پیغمبر علیه السلام صفت دی دا ډېر مختصر درود دی اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد اللهم صل علی محمد یو سات کې د دنیا درود ویل شي نو ماسخوتن یو حدیث پاک کې راځي چې کم سړی سحر پاسی لس کرته درود شریف وایي او ماسخوتن سملی او لس کرته درود شریف وایي د قیامت پر ورځ سفارش کوله کوم د الله په دربار کې نو درود شریف ګورې ډېرې زیاتې فایدې غافلته نه شي دا مو موقع ده دا مو وخت دی موږ فضول خپل وخت تېر که غیبت چغلی یو بل پسې بد او رد دا زمونږ ژوند دی بس پردو غیبتونو باندې موږ ځان له داړه شین په جومات کې په پوله په پټي کې په دکان کې په لار کې په اجره کې خلم ځان له ستړی کړه ځان له تسبیح پیدا کې او ځان له یو نصاب مقرر کې چې په شواروز کې زر کرتا یا سل کرتا یا 200 کرتا دا به په نبی علیہ السلام درود شریف وي دا ځان له لازم کې ګورې رونو خامخا درود شریف وایه لیکن فایده ده د دنیا هم پکې فایده ده د غیبت او د چغلې نه خلاص شوي د مسلمان د جګړې نه خلاص شوي او په آخرت کې د فایده ده ډېر لوی اجر او ډېر لوی ثواب به درته میلو شي او د قیامت پر ورځ به د نبي علیه السلام د جنډې لاندې ودرېږي او د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر اوبه به د الله نصیب کړي نو خامخا درود شریف وایه چې پاتې نه شي خامخا ځان له مقرر کې زر کرتا یا 500 کرتا یا 200 کرتا د 200 کرتو نه خو چې یو قسم درود کم نه وایه خامخا وایه د پیغمبر علیه السلام په موږ لږ حق دی قسم دی د نبي علیه السلام حق موږ نشو پوره کولی د هغې د برکته موږ مسلمانان یو که نبي علیه السلام مبارک نه وی نو موږ به خدای خبر چې کم بت ته سجده کوله د دنیا کافر به پلاران بم کافرانو بچي بم کافرانو جن بم ټول کافرانو چې الله به منو که بم نه منو دا خو د نبي علیه السلام برکت دی چې خدای پاک موږ مسلمانان پیدا کړي زمونږ پلار زمونږ بچي زمونږ وروڼه زمونږ خاندان د هغه ډېر حقونه دي خدا را کوټې حق دی خامخا دا لازم کې په ځان چې د نبی علیہ السلام درود شریف په شواروز کې 500 کرته خو یار مسلمان وایه ها چې دا پرې نه دی زه خو یم چې زر یې پوره کوې زر خو که زر یې نشی پوره کولی نو 500 کرته په شواروز کې دا لازما هر مسلمان وایه انشاءالله وایه به که نه ستاسو به کې فایده ده دوکه چې الله په موږ رحم وکړي یا الله دا فتونو مصیبتونو نه پامن کې وساتي پروردگارا زمونږ په خوله ذکر چالو کې زمونږ په خوله درود شریف چالو کې الله مونږ د نبی علیہ السلام صحیح امتیان جوړ کې د قیامت په میدان کې الله د نبی څخه د جنډې لاندې ودرې او د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر وبم نصیب کې پروردگارا دواړو جهانو خیر نصیب کې دواړو جهانو د شر او د مصیبتونو نه مساتې دوکې بیمارانو ته چې الله شفا نصیب کې الله قرضداران د قرض نه خلاص کې زمونږ د دواړو جهانو خیر نصیب کې